صاحب افتخار الحق صاحب زموږ اسسټنټ پروفیسر نیوروسرجري کې دی دی هم ایز ا کنسلټنټ نیوروسرجن پکې کار کوي. ډاکټر جواد صاحب زموږ انستیزیا سپیشلیسټ دی ایز ا اسسټنټ پروفیسر پکې لارج کې انستیزیالوجسټ په طور باندې کار کوي. موږ ټیم کې نورا عبدالرحمن دی یاسر زموږ انستیزیا ټیکنیشن دی او مدثر زموږ نیوروسرجري ریزیډنټ دی. اوس کې چې زموږ کوم په د شپېتو کالو مشره ښځه وه هغې ته د سټ دوم نمبر کړۍ کې دوم نمبر کړۍ یې د سټ ماته شوې وه. اکسیډنټ یې کړی و او هغې ته مونږ چې په کومې ته په خپلې ژبې کې اورنټایټ وایو. دا یو ډېر پیچیده فریکچر دی یا د هډوکي ماتول دي. دا کړۍ چې ماته شي د دې علاج ډېر زیات مشکل دی او په دنیا کې په ډېرو کمو سنټرونو کې دا کېږي. دې ته مونږ د مخې نه لاړلو او دې دا چې کوم مات هډوکی یا د ماته کړۍ وه یا فریکچر و د اورنټایټ دا زمونږ پیله ځای ته راوستو او بیا دا مونږ د سکروز په درو باندې فکس کړو په خپل ځای باندې. دې کې مونږ درې سکروګان ولګو د مخې نه سټ کې لاړلو د زنې لاندې لاړلو او دلته کې مونږ هغه ځای ته ځان ورسولو چې کوم ځای کې د کړۍ ماته وه او هغه کم فریکچر چې و هغه مونږ ریډیوس کړو یا چې کوم ماته کړۍ وه هغه مونږ پیله ځای ته راوسته او بیا مو په خپل ځای باندې فکس کړه. دا یو داسې ځای دی چې ډېر انتهایي سنسیټیو ځای دی په بدن کې. دا د سر او د لاندې د ملا جوړ دی. که د دې پر وخت علاج ونه شي نو دا مریض شل کېږي چې مري هم. زیاتره مریضان به اوسه پورې چې کوم دغسې مریضان به د دې علاج به په دې صوبه کې څه کوي چې په دې ملک کې به هم نه کېدلو او مریضان به اخوا دېخوا ګرځېدل. څوک په مړه شول، څوک په شل شول او څوک په خوشقسمتي بچ شول. دې ته چې کوم مونږ اپریشن وکړو دې ته دا اپریشن په پاکستان کې اول ځل وشو. د خپل نوعیت یو منفرد اپریشن و چې دا اوسه پورې نه کېدلو د دې شدې د وجې باندې. الحمدلله د الله رب الکریم لاک شکر دی چې هغه مونږ ته دا توفیق راکړلو او مونږ دې ته دا اپریشن وکړو او انشاءالله دا مریض چې راپاسي دا به ډېر خوشحاله وي. د دې سټ درد به هم انشاءالله ښه شوي او چې کوم ماته هډوکی دی هغه به هم ځای ته راغلی او امید دا دی چې دا به خپل فیملي سره خوشحال لایف تېروي. د ایم ټي آی ایل آر ایچ چیرمین مشرمان برقي صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغه موږ ته یو داسې ماحول راکړو یو داسې انوایرمنټ یې راکړلو چې په هغې کې دا کار اوس مونږ هر وخت او په ښې سلیقې سره او په ښې طریقې سره کولی شو. لکه مخکې به چې کله دا اپریشن مونږ کولی نو مونږ سره به سهولیات نه وو. زمونږ باندې به د ټایم پابندیانې وې، روټیانې به بند وې. دا مریض به انتظار کولی، دې به بود ورځې پورې انتظار کولی. نن د پیر ورځ ده او محرم چټي هم ده. په دې ته مونږ په ایمرجنسي کې اپریشن وکړلو. مونږ سره د انستیزیا کنسلټنټس اوس اویلې انستیزیا کنسلټنټس واغوستل او اوس مونږ پیچیده اپریشن ښه په اعتماد سره کولی شو په ایم ټي آی ایل آر ایچ کې. زمونږ د ایم ټي آی ایل آر ایچ د آی بي پي بیوټي دا دی، ښایست دا دی چې دلته کې مونږ ایز ا ټیم کار کوو. مونږ دلته کې یو کس نه، دلته کې ټیم وي. لکه زه اوس فرض کې زه په خپله هم یو کنسلټنټ نیوروسرجن یم. میا افتخار الحق صاحب په خپله کنسلټنټ نیوروسرجن دی. زمونږ چې کیسې دي مونږ یې په شریکه کوو. دا کیسه نشته دی چې دا د پلانکي یو کنسلټنټ دی او بس هغه سره به یوه نرسه لکه څنګه بهر یو نرس او یو کنسلټنټ وي لګیا او بس هر څه چې هغه یو کس په ذهن کې څنګه راشي نو مریض لپاره هغسې علاج کوي. نه، دلته کې مونږ ایز ا ټیم کار کوو. بیا مونږ سره دلته کې ښه کوالیفاید انستیزیا کنسلټنټس دي. انستیزیا کنسلټنټس ګاهې به ګاهې وقتاً فوقتاً مونږ ته خپل فیډبیک راکوي، خپله مشوره راکوي چې دې ټیم کې مریض اوس په دا پوزیشن کې دی او دا ټیم کې په دې پوزیشن کې دی. منټ د مریض مانیټرینګ کوي چې ایله باندې کوم د مریض لږ بلډ پریشر لاندې شي بره شي، دې مونږ ته الارم راکړي، دې مونږ ته اشاره راکړي چې د مریض اوس په دې پوزیشن کې دی او د لپاره دا مناسب ایکشن پکار دی. نو د مریض ایٹ د اینډ اف د ډے چې کوم اپریشن کېږي، چې کوم کار کېږي، چې کوم بشري استطاعت دی هغې مطابق ډېر بهترین کېږي. شفا او نقصان ورکول په د الله رب الکریم په لاس کې دي. خو دې ټیم کې زمونږ د ایم ټي آی ایل آر ایچ په آی بي پي کې یو داسې ماحول دی چې د هغې کې مریض بالکل مکمل سیف وي. بیا چې مریض وپرې ریکور شوي دي زمونږ د انستیزیا کنسلټنټ هغې نه ځي نه، زمونږ نیوروسرجنان د هغې نه ځي نه.
مونږ چې کله مریض ریکور شي نو مونږ مریض متعلق فیصله وکړو چې یاره دا مریض اوس آی سی یو ته تګ پکار دی که د دې پرایویټ روم ته تګ پکار دی. که د آی سی یو کینډیډیټ وي مونږ آی سی یو ته شفټ کړو، هلته کې مونږ سره وینټیلیټر هم شته او هلته کې ښه ټرینډ سټاف هم مونږ سره شته دی. او که د آی سی یو کینډیډیټ نه وي انستیزیا کنسلټنټ مونږ ته ووایي چې یاره دی تاسو اوس پرایویټ روم ته شفټ کولی شئ، نو مونږ سره ښه ویل فرنیشډ وی آی پي د 5 سټار هوټل سټینډرډ مونږ سره رومز دي، هغې کې مونږ سره ښه سټینډرډ سټاف دی، اے سی لګېدلی دی، اټیچ بات دی ورسره، ښه سپیشیس رومز دي مونږ سره، ښه کلاو رومز دي ورسره. مریض هغلته کې ښه کمفرټیبل پروت وي. دا مریض چې دی دا به هوپفلي یا سبا ته چې مونږ وګورو د ده د حالت مطابق انشاءالله یا سبا ته به کور ته ځي یا به سبا نه بله ورځ کور ته ځي انشاءالله. نو تاسو ته دا میسج در کوم چې تاسو که کله هم علاج ته راځئ، دلته کې مونږ هر قسم کنسلټنټ شته دي، هر قسم علاج اویلیبل دی او ښه په اعتماد سره تاسو دلته کې راتلی شئ علاج لپاره. جزاک الله